बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़म सासुरोर स्तासु मलगरे ताहिर खान तासु टول ته درخواست چې موږ له مبارکبادي راکړئ. موږ ډېر غټ سمګلینګ وکړو او د درګۍ په چیک پوسټ باندې موږ دا غټ سمګلینګ راوړو. ډېر د بخښنې سره خبره کوم، تاسو به وایئ چېرې طاهر بهي نن سوی دا تاسو زموږ ملګري نه فکسډ ملګري دي، د پېښور دي او د لوی پېښور نه دوه راغلي دي بټخیلي ته. په بالا بټخیلي کې تاسو څنګه پته ده، د دې نه مخکې ما ویډیو کړې وه د تقریبا 500 پورې فیملیز داسې دي چې هغوی افیکټډ دي. هلته کې محله سیل ده. بیا دغه شانتې کوم تکړه ملګري دي زمونږ د هغو سره زمونږ رابطې وشولې او د خپل وس مطابق هغو چې څونه هم پیکیجز راغستي وو نو هغه یې دې خوا راوړله بټخیلي ته. په لاره کې په درګۍ کې ساجبه غوندې کار وشو. زه نه پوهېدم چې یاره دوست سره لوډ کړي او د دوست سره دونه سختي ولې وشوه. زه خبره دلته کول غواړم چې یاره یا څونه حکومتي نمایندګان دي یا زمونږ انتظامیه ده، یا خو دا کار تاسو په خپل ځان باندې واخلئ، راشه د خلکو ته راشنې ورسوئ. نو زه به هم قلار شم، زمونږ د فیکسډ ملګري به هم قلار شي، څونه سوشل ورکرز چې دي، څونه چې فاونډیشن ارګنایزیشن دي، ټول به ښه په قلاره کینی. تاسو دا ذمه واخلئ که مبشران چې وډونه اخیستي یا تاسو راشئ دا راشنې تقسیم کړئ، یا انتظامیې ورته یم چې خدا را کم کورونو کې چې د وړو درک نه لګي، په کوم کورونو کې چې د رزق درک نه لګي، راشه دا رزق تاسو ورسوئ نو بیا به مونږ قلار شو. د عدنان نه به پوښتنه کوو. په درګۍ کې زموږ دا ملګري تقریبا نیمه ګنټه ایسار کړي. په دې زه پوهېږم چې ایمرجنسي سچویشن دي، خو په نور باندې ایسارېدا بدتمیزتوب کول نو ما ته نه ښکاري چې دا د دې علاقې دا میلمانه دي زموږ راغلي دي او بیا ستاسو دا بیهیویر چې کوم دی نو دا زما دپاره بالکل قابل منظور نه دی. عدنان څه واقعه راغله په درګۍ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. واقعه دا ده چې تاسو دا پوډر دي نه مو څه پارټیانو ته روان دي، نه مو سره څه زنانه دي، نه څه بل څه دي، ښه کار ته روان یو، خدمت کار ته روان یو. دا راشن دا غریب خلکو ته روان دی چې هغه بند شوي دي کرونا وایرس او د ټوپکو کې طاهر بهي مو سره رابطه وشوه. مو وړوکې غوندې کوشش وکړو، پېښور نه مو راغلو دلته نږدې چیک پوسټ باندې مو ویسار کړل شو، ذلیل یې کړو. یوه نیمه ګنټه مو په روډ په دې ګرمۍ کې کېنولو، نه د اوبو تپوس نه د بل څه تپوس. مو سره کارډ شته، NOC شته، راشن ده، څه بل څه نه دي، خو بیا یې مو دومره ذلیل کړلو. نو بس ما ته خو الفاظ نشته. طاهر بهي تاسو ته مو وویل چې تاسو علاقه ده، تاسو خلک دي په دې باندې ما ته ډېر خفګان مې تاسو څه وایي چې دا په درګۍ کې تقسیم دا یې زموږ علاقه کې هغه ایزي صاحب وایي چې مو علاقه کې تقسیم کړه. نو زه خو به دا ووایم چې کوم خلک مونږ په بالا بټخیلې کې د کرونا وایرس د وجې نه په کورونو کې بند دي، نو که ستاسو خوښې یا خلک بخیر دي د وړوکي نه مړه شي، خو دا راشن یې به مونږ واپس درګۍ ته دروړو. ډېر د بخښنې سره دا وایم په چیک پوسټ باندې چې کوم پولیس والا تاسو ورته دي په هغو کې کم از کم دونه هم سړیتوب نشته چې مونږ ورته چې بهي دا راشن دی پرېږده دا کسان هغه مونږ سره خبرې هم نه کوي. نو یا خو مونږ ته څه لارې وښایئ یا خو مونږ د دې کار نه لاس واخلو، تاسو تکړه شئ راشئ تاسو دا راشن ورسوئ او مونږ به له دې نه قلار شو. دا ملګري تاسو ټول نه د فکسډ تکړه ملګري دي په پوره پاکستان کې، دوی خپلې منډې تړلې وي. نن چې دلته ملکنډ ته فرسټ ټایم راغله دلته راشن راوړي، د دوی سره دا بیهیویر خدا را یا راشئ په خپله دا کار وکړئ یا مونږ پرېږدئ چې دا کار وکړو. دا کم کار چې نه شو دا بالکل قابل منظور ما ته نه دی. زموږ سره ډرایور ورور څه شو دې خوا راشه اما ته ووایه دا ستا د علاقې ټول بدماشان دي. څه مسله وه؟ یاره وروره موږ ورته ته ووایو چې موږ خو راغلو عدنان صاحب او طاهر صاحب وایي چې راشي ملکنډ ته بټکیلې ته ملکنډ کې ایسار کړی وو. موږ ته وایي چې نه بځئ ایس صاحب وایي چې دا درګۍ کې تاسو تقسیم کړئ. موږ وایو چې موږ سره خو نوټیفیکیشن شته دی او شي شته نو موږ ولې ایساروئ؟ هغې وایي چې موږ ته اجازت نشته دی، به تاسو مخکې نه موږ ته اجازت راولي. تاسو سره کارډونه شته؟ د دې کارډ مقصد دا چې دا کارډ تاسو سره یي که نه دې ته وګورئ. د دې کارډ مقصد دا یي کم از کم په دې چیک پوسټ باندې داسې کس ورته وایي چې پته لګي چې پوهېږي چې بهي دا څوک کسان دي. دا مونږ سره د پارټۍ له دلته نه دي را په مخ چې بهي تاسو راشئ دلته پارټي ده. کاینډلي خدا را دا پارټي نه ده. داسې خلک که تاسو د دوی سره دا بیهیویر کوئ نو بس مونږ به هم په قلار شو، دا خلک به هم په قلار شو، بس دا غریبانه خلک به ویډیسي. تاسو خو ماشاءالله خپله ډېرې کارنامې هم دي، ډېر کارونه هم کړي. ډېر د بخښنې سره دا خبره کوم اوس مخ په وړاندې ځو په بالا بټخیل کې به ځو تاسو هغه خلک ښیم کم چې د دې راشن په منتظر دي تقریبا د 10 ورځو نه، هغه خلک به تاسو وینئ. دا نه چرسي نه پوډر دي چې په دې چیک پوسټ باندې راوړي او دونه غټ مشکل او مشکلات زموږ دې خلکو ته جوړېږي. مننه.